صلی علی رسول الکریم اما بعد. مسلمان ورونو قیامت کې به الله جل شانه حکم وکړي او کس ته چې دا جهنم ته وارته وي. د جهنم چې کومې فرشتې دي هغوی به د ځان سره نیولې او داسې پراخکلو راخکلو به جهنم ته آرتی. آدم علیه السلام به ولاړي د عرش د سوري لاندې. الله اکبر. الله دې زموږ د ټولو مسلمانانو د عرش سوری نصیب کړي. ښه ډېر عجیب، صرف دغه سوری به قیامت په ورځ باندې نور به نه وي. آدم علیه السلام او د دې کومه کجوره چې کومه څانګه ده شنه دغه شان کپړې به آدم علیه السلام اچولي او د عرش د سوري لاندې به ولاړي. اوس دا کم کس چې روان کړی دی فرشتې او آدم علیه السلام کله ویني نو آدم علیه السلام به نبی علیه السلام ته آواز کوي، یا احمد. بعض علما فرمایي قیامت کې به نبی علیه السلام ته صرف د احمد په نوم باندې آواز کیږي. اے احمده ورشه هغه امتی دل روان کړی دی جهنم تیار دی او کمی دا عذاب فرشتی چې دی هغوی گیر کړی دی. ورشه احمد صلی الله علیه وسلم سور سره وکا. نبی علیہ السلام تپوس کوي وای دا څوک دی؟ وای دا فلانه دی او د فلانی زوی دی او د فلانی علاقې دی. نبی علیہ السلام هغه فرشتو ته آواز کوي کوم چې د جهنم فرشتي دي. وای تاسو دې لږ ودروئ، زما سره د ده یو امانت دی، زما سره د ده یو نیکي پرته ده، د دې یو نیکي ما ځان سره ایښي ده. دا به ورته نبي علیه السلام فرمایي د جهنم فرشتو ته. وایي لږ ودروئ، جهنم فرشتې به ودرېږي نه. بیا به ورته نبي علیه السلام آواز وکړي تاسو ته وایم زما دا کس دا امتی لږ ودروئ، ویدروئ. فرشتې به بیا هم څه نه وایي، روانې وي. چې نبي علیه السلام ورته بیا وفرمایي چې تاسو ودروئ، تاسو ته زه وایم. هغوی به ورته مخ راواړو، څه به ورته وایي؟ وایي تا ته پته نه ده په تا باندې چې کوم کلام نازل شوی دی په هغې کې الله تاسو ته نه دي فرمایلي چې د جهنم کومې فرشتې دي؟ الله اکبر. الله دې ته وساتي جي. هغه ډېرې سخت دله دي، هغه د چا خبره نه مني او هغه په زړه باندې ډېرې سختې دي او ډېرې سخت مزاجه فرشتې دي. تا نه دی اورېدلي؟ مونږ ته الله جل شانه حکم کړی ته کو غواړې چې دا ودرېږي نو الله جل شانه ته عرض وکړه. نو نبي علیه السلام به الله جل شانه ته عرض وکړي ای الله دا کس لږ ودرې، د ده خو د جهنم فیصله شوې ده خو ربه د ده ما سره یو امانت پروت دی، یو نیکي ما سره پرته ده، ربه لږ یې ودروه. چې ویې درو نبي علیه السلام دغه انسان ته فرمایي وایي ته څوک یې؟ پلاني زوی د پلانې علاقې. او وایي زه یم. اوس دا کس خو یې نه پېژني چې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چهره مبارکه ده، دا خو یې پېژني نه. نبی علیه السلام ورته فرمایي چې ودرېږه ستا ما سره یو نیکي ده. دغه انسان ورته وایي جی زما ګناهونو خو دلدل دی، زما د ګناهونو خو غرونه سای شوي دي، زما چې کم دا بدو هغه چابړی دی او هغه میزان دی هغه تله ده هغه خو ډېره جي ښکته تلې ده، نیکۍ خو مې ډېرې چوتې تلي، زما نیکي خو نشته او ته یو وړوکي شان نیکي یادې، دا به د دې څه مقابله وکړي؟ نبي اسلام ورته وفرمیل خیر بیا به میزان شروع کړو. نبی علیه السلام په دې نستوڼي کې ورسره دننه یو وړوکي شان دوه ګوتې چیټ پروت دی، یو کاغذ وړوکی شان پروت دی. هغه داسې رابار کړي چې رابار کړي او کوم چې د ده میزان دی کومه تله ده هغه سیټ ته د نیکۍ پرتې دي او دې سیټ ته بدۍ پرتې دي، بدۍ لاندې دي او نیکۍ چوتې کړي. هېڅ حیثیت د نیکو نشته د ده د ګناهونو په مقابله کې جي. اوس نبی علیه السلام هغه چوټۍ راواغسته
او د ده په هغه نیکو اعمالو کم چابړی چې دی او کم د تلې هغه یو سیټ چې د نیکو اعمالو دی په هغې کې جي هغه دوه ګوتې چیټ وروارته چې وروارته نیکۍ جي ډایرکټ لاندې ښکته شوې او بدۍ چوتې شوې بدۍ سپکې شوې او د دغه انسان نیکي چې کومه ده دا لاندې راله لاول کې جي حکم د جهنم شوی چې جهنم ته ورسوئ جهنم سرو لمبو ته ولئ د جهنم سکروټه ته سازه کوي خو چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه یو چټ راواغستو دوه ګوتې چټ او هغه کله په میزان کې کېښود نو نیکۍ لاندې شوې او بدۍ بره شوې اوس دغه کس جي په منډه منډه رالی او اوس الله جل شانو حکم وفرمیلو چې زی دا جنتی دی دی جنت ته ورسوئ د جهنم خبره دنه ختمه دا چې کله دې کس واورېدل که نه نو رالی او د نبي علیه صلات وسلام په خپو او په لاسو باندې پرېوتو او ښکلول یې شروع کړه جي د نبی علیه صلات وسلام لاس مبارک او خپې مبارکې ښکلئ او الله دې تا سره احسان وکړي زه خو د دې یوې خطرناکې کندې نه بچ کړم ته څوک یې نبی علیه صلات وسلام ورته فرمایي زه ستا نبي ما الله اکبر شکر دی چې یا الله تا موږ ټول مسلمانان د محمد رسول الله وسلم په امت کې پیدا کړي وو نبي اسلام ورته فرمایي زه ستا نبي ما تا په ما ایمان راوړی ای د الله رسوله دا تی د الله رسوله دا خو راته ووایه چې دا وړه چوټۍ دې راویسته دا څه وو زما د نیکو عملونو چابړی چې لاندې کو او وزني کړه دا څه دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ای زما امتي دا تا په ما باندې درود ویلي وو درود مبارکه دې را باندې ویلي دي د هغې د وجې نه دا ما سنبال ځان سره ایښي دي او کله چې ستا وخت رالی ستا د ګیرېدو وخت رالی ته کله ګیر شوې نو دا توخه او دا ډالۍ ما تاله راویسته تا چې کله مال راوړې وه دا تا په ما باندې ویلو درود مبارکه نو ټول شب ووایه اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اے الله دا ټول مونږ ډالۍ کړه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ما هم او کم کتونکي اورېدونکي دي هغوی هم ډالۍ کړه ښه آخري خبره کومه الله جل شانو حج کوي نه الله جل شانو زکات ورکوي نه الله جل شانو منس کوي نه الله جل شانو نور څه نیک اعمال کوي نو اعوذ بالله دې نه پاک دی خو یو عمل الله کوي فرشتو ته هم وایي په خپله هم کوي ما او تا ته هم حکم دی ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما اے خلقو زه په خپله ان الله زه په خپله خلقو وملائکته زما فرشتې هم یصلون علی النبی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود وایو یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو تاسو ته هم حکم دی صلو علیه وسلم تسلیما په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود وایه نو هر ټیم جی درود هر ټیم جی درود ان شاء الله زه په درود مبارکه باندې مسلسل یو څو ویډیوګانې سازم دا لولنۍ ویډیو ده ان شاء الله روانه به هم په درود مبارکه باندې مختلف فضایل او مختلف قسم کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم درود مبارکه دی هغه کم کردار ادا کوي څه ورکوي څه چاله څه نه ورکوي او په کومو حالاتو کې به درود شریف پیدا به ان شاء الله روانه ویډیو کې تاسو له ان شاء الله ملاویږي هر ټیم نه دی هر ټیم درود مونږ وایو ګوره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به راته بیا خپله چهره مبارک هم په خوب کې امکان شته چې راته وښیي ښه صحیح دی ان شاء الله عمل به کوو که نه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین